السلام علیکم. د ګرمۍ موسم دی او په ګرمۍ موسم کې خپل فروټس راوځي. د ټول نه مزدار پکې اندوانه ده. تاسو ټولو به خوړلي او هغه سړی خوش قسمت دی چې سرۍ خوږی او یخ اندوانۍ د هغې نعم البدل نشته. یو سړی لاړو د اندوانو ډیري له، هلته یو ماشوم ولاړو، نو ورته وی بچي یو سره او خوږه اندوانه راکه. ماشوم یو اندوانه وټکوله، بیا یې دویمه وټکوله، بیا یې دریمه وټکوله او دریمه یې راواغسته او دې سړي له یې ورکړه. دا سړی ډېر حیران شو چېرې دا دوی ته څنګه پته لګي چې دا سرۍ د اندوانه ده او دا خوږه ده. هغه دا ماشوم نه تپوس وکړو چې بچي دا څه طریقه تاسو څه مهارت په دې کې کړی دی چې تاسو ته پته ولګي دوه اندوانې دې وټکولې او دریمه دې راواغسته او هغه ته وایي چې خوږه به او سره به. هغه ورته وی کاکا هیڅ فارمولې نشته، خو ما ته خپل پلار ویلیو چې بچی کله ګاګ درته داسې مطالبه وکړي نو دوه هندوانې ټکوه او دریمه راله، ګاګ به مطمئني چې زه دې پې پوهېږي او پته به یې په کور کې لګي چې کله پې چاړه کېدي. دا خبره مې دې پورې وکړه چې زمونږ په ملک کې حکمراني دغسې میلاویږي، دوه وټکئ او بیا دریم راچود کړي وایي دا ستاسو حکمران شو. اوس تیاری دی چې بلاول را روان وزیر اعظم یې دپاره تیاری دا څه چې په دې ملک کې کېږي تاسو ګورئ نو دا هغوی دپاره یو پلیټفارم جوړوي. بیا به یې وروسته پته لګي چې هندوانه سره ده که خوږه ده، خو فلحال کوششونه روان دي څه ټکئ او دریمه به راچوتئ. الله دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي، ډېر خوږ وطن دی او الله دې د عوامو د فیصلو حق چې ملاو شي نو الله به دا ملک ترقي کوي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.